مونږ خو چې سار چې راشو نو لاول دا ملګري څومره هم چې راځي مونږ یو ټایم مقرر کړی مونږ تلاوت وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت نه پس دعا وکړو، دعا کوو چې یاره ته زموږ په دې کار کې اخلاص پیدا کړي، دا زموږ نه قبول کړي او زموږ د سیوین چې دی دا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي. مطلب زموږ د یو مخصوص ایریا دپاره دا سوچ او فکر نه وي، بلکې زموږ اراده ده چې یاره سیوین ټولې دنیا ته ورسېږي. نو دعا وکړو، د هغې نه پس چې بیا زموږ کومه اکټیویټي د هغې حوالې سره موږ د آفس د 15 ملګري موږ میټینګ وکړو، هغې سره یو بل سره ډسکشن وکړو. مطلب کوشش هم دا چې یاره دا کار ښه نه ښه طریقه باندې وشي. بیا موږ بریک ټایم دی، مطلب روژه کې خو د 1 نه 2 پورې موږ بریک کوو، لږ ورته آرام وکړو، او بیا د 4 پورې زموږ روټین ټایم چې یاره موږ په 4 بجې باندې 4 بجو پورې موږ آفس کې ناسي. زمونږ خو 4 پروجیکټ روان دي. ټول نوانی پروجیکټ خو زمونږ ویډیو او ارفنز دی، مطلب کونډې یتیمانان دي کوم چې موږ د 2008 نه سټارټ اخیستی و. په هغې کې زموږ ته 500 پورې یتیمانان ماشومان دي، او په دې کې اوس موږ 200 داسې یتیمانان د دې نه چوتکلي دي چې د هغو د عمرونه د 10 کاله دي یا 10 کال نه کم دي. د دې ماشومان چې د سکول حوالې سره څومره ضرورت دي، مطلب د هغوی یونیفارم، د هغوی سټیشنري، د هغوی د اخترونو دپاره د کپړې یا د کور دپاره د هغوی څه کپړې، د دې چې څه ضرورت وي نو موږ دا اراده کړې ده چې موږ به دا پوره کوو. بیا زموږ سره په دې پروجیکټ کې ویډیوز دي، کونډې زنانه دي، نو زموږ سره 200 کونډې زنانه دي. زموږ کوشش دی چې دا د دې زنانو کلم د بیماری شي یا نور څه مسلې دي ته راشي، هغه زموږ په وس کې موږ هغه دې ته پوره کوو. په رمضان کې دې زنانو ته موږ بیا یو پیکیج ورکوو، مطلب دې ځل موږ 10,000 روپۍ هغوی ته ورکړي. دویم منصوبه او دویم پروجیکټ چې زموږ دی نو هغه خپل کور دی. خپل کور زموږ یو منصوبه ده، هغه هم 2017 نه روانه ده. د هغې دپاره موږ الحمدلله یو 8 کنال ځمکه اخیستې ده، او اراده هم ده چې یاره په دې باندې یتیمانانو ماشومانو دپاره یو اداره سازه کړو. دا ماشومان هلته راټول کړو، د دې تعلیم او تربیت زموږ د نظر د لاندې وشي. په دغه اداره کې به د دې دپاره اسکول مي، هاسټل به مي، کیلکود دپاره به ځای مي، او د دې به بهترین تعلیم او تربیت کیږي. درېیمه منصوبه چې کومه ده نو هغه زموږ خپل روزګار دی. خپل روزګار کې موږ تر اوسه پورې 14 کونډو زنانو ته کار شروع کړی دی. دا کار موږ هغه زنانو ته شروع کوو چې هغه لږ ډېرې پوهېږي او هغه غواړي چې هغه څه کار شروع کړي، نو هغې ته موږ دا پیسې ورکوو، څه اوسه د دوکاندار نه راقرض کوو. مطلب د هغې دپاره په کور کې یو روزګار شروع کړو، باعزته روزګار چې هغه په خپله باندې خپلو ماشومانو تربیت کوي او دغه شان د هغوی ژوند تېرېږي. په دې کې زموږ 2 حصې دي، یو خو دا ده چې د کونډو دپاره، دویمه دا زموږ خپل روزګار څومره هم چې زموږ ولنټیرز دي، ملګري دي، موږ ته لږ ډېرې روپۍ راټولې کړي دي، هغه هم چېرته انویسټ کړي دي، او د هغې چې څومره منافع راځي نو د هغې 20% چې دی نو هغه موږ سیوین ته ډونیټ کوو، او دا څومره هم چې اکټیویټیز کېږي نو مطلب دا په هغه پیسو باندې کېږي. څلورم منصوبه پروجیکټ کوم دی د کوم دپاره چې موږ ډېر زیاتې هلې ځلې هم کوو، هغه دی رورولي. نو رورولي موږ یو منصوبه شروع کړې ده، چونکې زموږ دا عمر دی د یتیمانو او د دې کونډو سره، نو د دې دپاره زموږ سوچ چې یاره که نور څوک یتیمان کېږي، کونډې کېږي، نو داسې نه چې هغه هم سوال ته کښېني، محتاجۍ ته کښېني، چا ته محتاجېږي. نو د هغې دپاره موږ یو منصوبه شروع کړله رورولي، او رورولي کې موږ هغه ټول ملګري د ځان سره شامل کړه. د هغې دپاره موږ یو 3 شرطونه کېښوده چې هغه ملګري به زموږ سره شاملېږي څوک چې موږ ته ماهانه 1000 روپۍ شي راکولی، او د کومو ملګرو چې عمر د 18 نه 50 سال پورې. او درېیمه دا ده چې خدای مکه کله هم زموږ په دې 300 ملګرو کې څوک وفات کېږي نو چې موږ دا نور ملګري په رضاکارانه توګه د زړه نه د زړه په خوښه باندې د هغه ملګري دپاره 3,000 روپۍ راټولو او هغه ملګري ته ورکوو، د هغه کونډې زنانه ته یې ورکوو، د هغې دپاره پې څه کار شروع کوو، هغه چا ته محتاجه ونه. نو الحمدلله رورولي منصوبه دا ټول پروجیکټ زموږ الحمدلله ډېر ښه روان دي. موږ د الله شکر وباسو چې ټول ډېر ښه روان دي. رورولي منصوبه چې د هغه هم زموږ ډېره ښه روانه ده، او دا 15 کالو دپاره ده. انشاءالله 15 کاله پس زموږ بیا اراده ده چې یاره موږ دا نور هم ایکسټینډ کړو. اوس زموږ سره په دې کې 300 ملګري دي، نو انشاءالله 15 کاله پس دا کې 3 کاله پاتې دي، زموږ سره په دې منصوبه کې 1000 پورې ملګري انشاءالله شاملېږي.